أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. صدقت يا رب العالمين. اللہ رب العزت فدی آیات مبارکه کې فرمای دی بچون کې الله رب العزت لره نور خدایان جوړول چې پلانکیم د خدای سره شریک ته ډنګري دا نو الله رب العزت ورته وی ولهو دغه الله د پاره دی من هغه څه په سماوات چې په اسمانونو کې دي ومن من هغه څوک په سماوات چې په اسمانونو کې دي والارض او په ځمکه کې دي نو دا ټول د الله رب العزت دی چې ملکیت د الله شو دا د الله مملوک شو دا ټول ارسه د الله شو نو بیا اجت څه دی ته چې الله ځان له اولاد جوړي او الله چې تاسو وایي چې الملائکه بنات الله وغیرہ دی کیسو بیسو ته بیا څه اجت دی نو د دې نه دا معلومه شوه چې نه د الله رب العزت اولاد له ضرورت نشته او بیا الله وی ومن عنده او هغه څوک چې د الله سره دي یعنی فرشتي چې کوم دي دام د الله رب العزت د فاره دي لا یستكبرون دی تکبر نه کوي یا انکار نه کوي ان عبادته د عبادت د الله رب العزت نه ولا یستحسرون او سن کوي ستړي کیږي نه په عبادت د الله رب العزت باندې امام شعبی رحمه الله فرمای عبادت لهم کا وې د دې د بار عبادت داسې دی د فرشتو د بار څنګه چې زما استاد لپاره ساده طبيعي سیز دی انسان په ستړي کیږي نه زه ته پرس کې څومره ساګانې اخلو لګیا یو موږ په ستړي کیږو نه که دغه سا بند شوه نو بیا خو دې کیسه ختمه ده نو پرشتو د پاره امام شعبی رحمه الله فرمای دا ذکر داسې دی لکه څنګه چې زما استاد لپاره سا اغستل نو الله وای چې دا ټول د الله رب العزت لپاره دی او د الله د عبادت نه انکار نه کوي تکبر نه کوي لوی نه کوي نو تاسو تم دا تعلیم دی ما تم دا تعلیم دی د امت تم دا تعلیم دی چې د الله عبادت کوي څه کوي دا الله بندگی کوي منس کوي الله ته سرخ کته کوي دا الله ذکر او اذکار کوي او تکبر په ځان کې م پیدا کوي دا الله د ذکر نه انکار م کوي وله دغه الله د بار دی من هغه فی السماوات چې په اسمانونو کې دي والارض او بزمکه کې دي ومن او هغه څوک عنده چې د الله رب العزت سره دی یعنی فرشتي لا یستكبرون تکبر نه کوي انکار نه کوي عن عبادته د عبادت د الله رب العزت نه ولا یستحسرون او نه دي ستړي کیږي د عبادت د الله نه یسبحون الليل دی تسبیح بیانوي د الله رب العزت د شپې والنهار او د ورځې لا یفترون کموالی پکې نه کوي کوتاهي پکې نه کوي د الله رب العزت تسبیح بیانوي د شپې او د ورځې نو ګوره ښکلي کلمات افضل کلمات نبی کریم صلی الله علیه وسلم بم ډیر لوستل ذکر دی سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم بار بار وایا وخت په نه لګي کار کې کوا او دست شته ک نشته افضل د جو دستی ک نه هم کوا د الله ذکر دی په لار باندې په موټر سایکل باندې په سایکل باندې په گاډي کې یو چې کم ځای ته کارم کوا درود شریف وایا په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې چې کم ځای کارم کوا د الله بړایم بیان وایا الله اکبر الله اکبر چې کم ځای د الله بړای بیان وا الله اکبر کبیره سبحان الله حمدا کثیرا طیبا مبارکا چې څومره د الله خو کړي سبحان یار مانځه ولا خور چاله ورزي ځان سروای سبحان ربی العظیم سبحان ربی
الاعلى سورۃ فاتحه وایا قل هو الله احد وایا نور چې چا د سیادی لا اله الا الله وایا نو دا ټول اذکار دي کنه الله دې را نصیب کی بیا دې سګول الله وی امیت تخذو آیا دین سلیدی نو امیت تخذو په معنا بلت تخذو بلکی دین سلیدی الہتن خدایان لرا من الارض دزمکنا بلکی دین سلید ازمکنا خدایان لرا هم ینشرون آیا دوی را ژوندي کول شي الله رب العزت فرمایي چې دا کوم خدایان هم د ازمکنا نسلی دي نو دی را ژوندي کول شي دی خو اسم نشي کولی دا خو نه بیبي و نه لالا دا خو د اسم نه دي دا خو د ټکم نه دي دا خو د ځان نه مچ قدرې نشي پاسولی د ماشي وزر قدرې نشي جوړولی نو دی به ستا را ژوندي کول څه وکړي دا که ته پچانې نه چې بار څه اوبه ورولې دا چې لړ شي بس کیسې ختمه ده بیا چې دی یا چې دی په علین کې پروت یا په سجین کې پروت تعلق یې د بدن سره د روح وي چې ته ورته څه وربخي هغه ور صفته ورته لګي چې پلانکي کاکا پلانکي ماما ډنګري دا چې د ماله تخپه راولېږله الله دې د نیک اعمالو توفیق راکړي الله وی لو کان فیهما کچرتوی بدیز مکو اسمان کی آلہتن نور خدایان الا اللہ علاوہ دا اللہ رب العزتنا لفسدتانو دا نظام بدرہم برہم شویو نظام بگڑ وڈ شویو فساد بجوڑ شویو فسبحان اللہ بس باکی دا اللہ رب العزت لرا رب العرش چی خداوند دا عرش دی خاوند عرش دی عما دا هغه سنا یصفون چې دی جوړوي دی خبرې کوي الله رب العزت فرمای که په دې ځمکه کې چرته بل خدای وي بل رب وي الکه په یو کټ کې دوه فقیران شپه کولی شي خو په یو بادشاہي کې دوه بادشاہان شپه نشي کولی ای پکې وخت نشي تیرولی الله رب العزت فرمای ایک چرته داسې شوی وي چې په دې ځمکه کې نور خدایان وي نو لفسدتا فساد به جوړ شوی درز غوبل بوبای اوس د وپاکو د صوبې نه جوړیږي نو بیا به د خدایانو کیسه څنګه سم شي وا یو ځان له خدای بل ځان له که یو چې دی وي چې زه عاجزي کوم نو عاجزي صفت چې دی د کمزوروالی دی او د خدای شانداري چې باګه به د کمزوروالی صفت نوی نو بیا به چې دی بل به مقابله کوله دواړه به برابر و عاجزي صفت خو بهونه چې دواړه برابر یو به وي ځمکه د لاندې د اسمان د لاندې ځمکه د بری یو به وي چې به هېڅ سپوږمۍ د دی خو پلانکې یو دی وي چې دی د مړ شي بل دی د ژوندي شي نو به یو به سرکمزوري جګړه به نه وه یو به سپوږمۍ راغشته بل به نور راغشته یو به ستوري راغشته بل به اسمان راغشته نو الله رب العزت وی لفسده ده دا نظام به درهم برهم شوي کاته به ګډه وډه وه نو د دې نه دا معلومه شوه چې الله رب العزت چې واحد لا شریک ذات دی سری واحد لا شریک ذات دی وایا یقیدانم در این عالم کې لا معبود الا هو ولا موجود فی الکونین لا مقصود الا هو جو تیغ لا بدستاری بیا تنہا چ غمداری مجھو از غیر حق یاری کہ لا فتح الا هو نو بس دا وایا دا وایا هر آن وایا چې لا اله الا الله نشته دی لایق د عبادت مگر د عبادت چې لایق دی کم ذات دی یو الله دی نشته دی داسې ذات چې د هغه په نوم باندې منښت وکړي شي دغه ذات چې د چا په نوم باندې منښت وکړي شي دا څوک دی وای الله داسې بل ذات نشته چې هغه ته د خپل سر ښکته کې که سر ښکته کول دي د یو ذات په در کې هغه در د چا دی وایه د الله رب العزت دی الله دې راکړي کامل ایمان پیدا کی لا یسأل اوس داسې ذات یو خدا ده چې الله رب العزت واحد لا شریک ذات دی دویمه نمبر خبره داره چې الله خود مختاره دی الله خود مختاره دی په خپلو فیصلو کې زما استانه تپوس کیدی شي خو د الله نه تپوس نشي کېدی د الله رب العزت هو واحد لا شریک ذات دی الله مالک دی خالق دی رازق دی تپوس کولو والا ته څوک دی الله بستانه تپوس کوي
نو د دې نه یو مسله دلته کې دا معلومه شوه چې د کور سیسټم به هله بحال وي چې مشر پکې یو وي، د کلي سیسټم به هله ټیک وي چې مشر پکې یو وي، ملک به هله ټیک وي چې مشر پکې یو وي، او ریاست به هله ټیک وي، خلافت به هله ټیک وي چې یو مشري پکې، او که نه هر یو پکې خپله خپله ډنګوي نو بیا به چې دی دغه نظام دا به ګډوډي. لا یسألو تپوس نشي کولی د تپوس نشي کیدی د دغه الله تعالی نه عما په باره د هغه څه کې یفعلو چې کوي چې الله څه کوي نو د هغه نه د هغې په باره کې تپوس نشي کولی. وهم یسألون او د دې خلکو نه به تپوس کولی شي ام اتخذو دی نیسلی دی بل اتخذو بلکې دی نیسلی دی من دونی په مقابله د الله تعالی کې د الله نه ما سوا، په مقابله د الله کې یا د الله نه ما سوا الہتن نور خدایانو لرا. قل ورته ووایه ای پیغمبره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هاتو برهانکم راوړئ دلیل خپل دلایل راوړئ. هذا دا قرآن عظیم الشان چې دی ذکرون دا ذکر دی نصیحت دی من د هغه چا دپاره معیه چې زما سره دی و ذکر دا خبر دی بیان دی من د هغه چا دپاره قبلی چې وړاندې زمانه او یا داسې ووایه هذا دا قرآن چې دی ذکر دا بیان دی من د هغه چا دپاره معیه چې سره زما دی و ذکر دا بیان دی من د هغه چا دپاره قبلی چې وړاندې زمانه و بل اکثرهم بلکې اکثر د دوی لا یعلمون نه پوهېږي په څه باندې نه پوهېږي په کار روزګار نه پوهېږي نه په پیسو ښه پوهېږي په ملاوټ ښه پوهېږي په تول باندې د هغې سپکولو درنولو باندې ښه پوهېږي د پیسو په چل ول باندې ښه پوهېږي د پولې والو باندې ښه پوهېږي خو چې نه پوهېږي لا یعلمون الحق دي نه پوهېږي په حق باندې فهم معرضون بس دی اعراض کوونکي دي د دغه حق نه د حق نه څه دي اعراض کوونکي اعراض ویلی شي د یو څیز نه مخ اړول د یو څیز نه مخ اړول هغې ته شاکول. الله هم دې وساتي. اوس الله وایي وما ارسلنا او موږ نه دي رالیږلي من قبلک مخکې من رسول د پیغمبرانو نه الا مگر نوحي موږ وحي کوله الیه هغه ته انه موږ نه دي رالیږلي یو پیغمبر مخکې د ستانه مگر موږ وحي کوله الی مو وحي کړی و هغوی ته انه چې یقینا په هغه خبره دا مضبوطه خبره دا حقیقت دا دی لا اله نشته دی معبود برحق الا انا مگر زیما فعبدون بس خالص زما بنده جوړ شه خالص زما بندگی وکا خالص زما عبادت وکا. الله رب العزت وی بل ذات داسې نشته چې د هغه عبادت وکړی شي که عبادت کیدی شي د چا به کیدی شي وایه د الله. وقالو او وای دی دا ظالمان کافران وای اتخذ الرحمن چې نیسلی دی رحمان ذات ولدن اولاد لرا دیو یې خدای پاک اولاد دی موږ خو دا نه وایو چې خدای پاک نشته دا لږ خلک دي چې هغوی وایي چې خدای نشته د نظام په خپله روان دی اگر چې سرویداله تازه چې په اسلامي ملکونو کې الحاد چې دی دا په تیزی روان دی د کافرانو ملکونو پرېږده اسلامی ملکونو کې الحاد په تیزی روان دی مذهب طرف ته خلک شاکوي او یعنی بس په داسې څیزونو باندې باور چې دا عقلي طور هر څیز له بس سیسټم برابري چې عقلي طور دی دا رسته رزه بس دین کې ځان نه لارې ویتې چیتې ځان له روباسل دا رسته رزه په تیزی دی الله هم دې وساتي. وقالو وایدی اتخذ الرحمن نیسلی دی رحمان ذات ولدن اولاد لرا سبحانه پاکی دا دغا اللہ لرا بل عباد بلکی دا بندگان دی بلکی بندگان دی مکرمون عزت دارا اے دا پرشتی دا اللہ بندگان دی سدی عزت دارا یا نور چکم دی عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ عزت من بند دی دکا شان موسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام شیش علیہ السلام آدم علیہ السلام سمرم چی انبیاء کرام دی عزیر علیہ السلام دا دا اللہ عزت من بندگان دی منگ دا غید اخپو خورو تم نرسو دا ټول بزرگان صحابه دا اغی تا نرسی هیڅ څوک ورته نرسی هغه څه دي پیغمبران دي اعلی خلک دي خو معبودین نه دي الله رب العزت چې دی هغه معبود دی بس دغه خبره ده.
الله وی لا یسبقونه نړوان دي کیږي دا فرشتې د الله نه بالقول په خبره کې وهم او دي چې دي بامره په حکم د الله سره یعملون عمل کوونکي دي عمل کوي دي په حکم د الله باندې عمل کوي او د الله نړوان کیږي نه یعلمو بوهیږي الله رب العزت ما په هغه څه باندې بین ایدیم چې مخکې د دې فرشتو دي د فرشتو ته چې څه مخکې دي الله په دې پوه دی څه چې دینه شاته دي الله په دې پوه دی یا داسې ووایه کوم چې ظاهرا دي د آخرت دی په هغې هم الله پوه دی کومه چې دنیا ده د دینه شاته ده د بره فرشتو نه هغه هم الله ته علم دی یا داسې ووایه کومه چې مخکې زندګي ده هغې هم الله ته علم دی کوم چې وروستو سره راتلونکي د هر څیز د ذرې علم چاته دی وایه الله رب العزت ته دی ها دا علم چاته دی صرف الله ته بل چاته دا علم نشته خود مختار آزاد څوک دی صرف الله رب العزت ما درته یو په ریاست یا په کور کې یو مشر جوړول ځان له کیسه ده خلیفه یو مشر جوړول ځان له یا چې دی د هر چا ده بیا د هر چا خپل سیستمي د شیعاګانو خپل سیستم دی ولایت فقیه هغه چې دی نو هغه به هغه سردون اتارټي د چا د پیغمبر برابر دی هغه سر دومره پاور دی چې کله په یو وخت باندې د صدر او یعنی د اسمبلی دا کوم چې سپیکر وغیره د دی او د مذهبي پیشوا په منځ کې مقابله راشي خبرې چې د ګډې وډې شي اختلاف راشي اخري فیصله به د مذهبي پیشوا او د ولایت فقیه لاندې د دنیا ټول شیعاګان که هره فرقه کې د هغې راجمع کړي یو ځای کړي دي یو بلاک ته جوړ نو بلې کیسه به کې نشته یعلمو فوهیږي الله رب العزت ما نو اوس نظریه دا ده ما ته خپله ویلي ده چا کیسې ویسې نه کو دا خلک چې وي دا او یا دا خو خلک وایي چې شب پلان کې دا اوس نشته دا د خلکو کیسې دي ما ته ویلي دي ما ته وایي تاسو امام چا ته وایي ما ورته موږ امام مشر ته وایو رهنما ته وایو رهبر ته وایو ما ته خو رګ معلوم ورته لکه امام امیر معاویه رضی الله تعالی عنه لکه امام ابو یوسف رحمه الله لکه امام زکریا رحمه الله ویم دا نو بیا مې ورته ویم دغه شان چې دی علي صاحب ته هم وایو عمر صاحب ته هم وایو عثمان صاحب ته هم وایو خیر بیا د نورې کیسې پیسې پکې خو راته وي نه مونږ خو امام دې ته وایو چې د کائناتو په ذره ذره علم دی د کائناتو په ذره ما ورته دا چې دا په ذره ذره علم دا صرف خدای ته دا پیغمبر ته هم نشته یعلم پوهیږي دغه الله رب العزت ما په هغه څه باندې بین ایدیهم چې مخته د دوی دي و ما خلفهم چې شاته د دوی فرشتو دي ولا یشفعون دي سپارش نشي کولی الا مگر لمن د هغه چا دپاره ارتضا چې رضا شي دغه الله رب العزت د هغوی په قول باندې چې الله رب العزت د چا په وینا باندې رضا وي د هغې سپارش فرشتې کولی شي هغه قول سره لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او مخکې چې کوم پیغمبران تیر شوي دي پیغمبر خپله ورسره د یا د چانوم وغیره دغه چې کوم شامل دي نو دا یعنی د هر پیغمبر چې کوم شریعت او کوم خلکو په ایمان راوړي د هغې کلمه ویلې د الله د په دغه قول باندې رضا یې د هغې دپاره فرشتې سپارش کولی شي د کافر دپاره هیڅ یو پیغمبر هیڅ فرشته هیڅ یو بنده چې دا سپارش نشي کولی الله دې د کفر نه وساتي ولا یشفعون دي سپارش نشي کولی الا مگر لمن د هغه چا دپاره ارتضا چې راضي وي الله رب العزت په وینا د دوی باندې وهم او دوی چې دي دغه بندګان د الله تعالی یا د فرشتې والا من خشیته د یارې د الله رب العزت نه مشفقون په یاره کې وي دي د الله رب العزت نه په یاره کې وي د الله نه یریږي ومن هغه څوک یقول چې ووایي منهم د دوی نه فرض که دا اوس الله بالفرض والمحاله هدایات دي سوچ ورته وکړي الله وی فرض کا یو کس ډېر لوی نیک شو یو کس د زمانې بزرګ شو دلته خو مراد فرشتې دي اولو العزم کې لویه فرشته شوه د ټولو سربالا شوه او هغې چېرته دا وي چې زه خدای یم هغې چېرته دا وي چې زه رب یم نو الله وی دغې لم سزا ورکوم الله وی دغې لم سزا ورکوم مطلب دا دی چې دا داسې صادر دی دا داسې کیسه ده چې د الله رب آسان حساب د دنیا په حساب ولې د آخرت حساب نه دا له دنیا سه مثال درکوم ډېره کمه کوزه ښځه به وي چې هغه ځان سره بنه برداشت کوي یا دغه کیسه به هم توبه یو خاوند که چېرته په هغه کې غیرت وي
ایمان وي مسلمان وي نو د خپلې ښځې دپاره نه اسلام دا وایي چې بل خاوند د هغې دپاره او نه غیرتي انسان خوا که مسلمان وي کافر وي د خپلې ښځې دپاره بل انسان نشي برداشت کولی. نو الله رب العزت فرمایي چې د وحدانیت او د خدایتوب دا داسې کیسه ده چې زما سره په ذات کې بل ذات شریک نشته، په صفاتو کې بل ذات شریک نشته. که هغه د لوی نه لوی پیغمبر ولې نه وي، د لوی نه لوی شخصیت ولې نه وي. شاه اسماعیل شهید رحمه الله په بلا ښکلې لیکل کړي، اگر که خلکو په بیا ډېر تیزی کړې ده خو لیکل د هغه په دې باندې مزیدار دي، چونکې هغه ځینې د عوامو د ذهن مطابق نه بیا شکوک او شبهات پیدا کوي. نو دونه خبره ده چې الله رب بس دونه یاده کړه چې د لوی نه لوی پیغمبر شي، د لوی نه لوی پیر شي، د لوی نه لوی بزرګ شي. بزرګان لوی خلک دي خو د پیغمبر په مقابله کې هیڅ درجه نه لري. بیا چې دا ټول پیغمبران شي د الله په مقابله کې هیڅ نه دي. الله رب العزت واحد لا شریک ذات دی. نور پیغمبران ته دا ټول بزرګان صلحه را جمع کړه دایي ته نه رسي، دایي خور ته نه رسي. ومن هغه څوک یقول چې وایي منهم د دویونه انی چې یقینا زه اله معبود یم بالفرض که وویل چا منهم د دویونه انی اله چې یقینا زه اله معبود یم من دونه ما سوا د الله رب العزت نه. اوس دا به هم نه وی چې پیغمبر د سره څه نشي کولی. الله رب العزت هغه له اختیار ورکړی دی، به شفاعت کوي. دا زمونږ ایمان دی. شفاعت کبرا د چا به راته را نصیب کیږي؟ وایه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. انشاءالله دا مو ایمان دی. الله رب العزت د ایمان سره مرګ راولي، الله د استقامت را نصیب کړي. دا ایمان دی. که هر څومره ګناهګار یو خو آخري سفارش شفاعت او زمونږ دپاره به چې دی د الله په دربار کې یعنی درخواست وړاندې کوونکي یا به څوک وي؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. ومن هغه څوک یقول چې ووایي بالفرض که ووایي منهم د دویونه انی چې یقینا زه اله معبود یم من دونه ما سوا د الله نه فذلک نجزیه جهنم. نو هم دکه شان نجزیه موږ به جزا ورکوو دوی ته جهنم. د جهنم دا مابقي نشته چې دا لوی کس دی، دا پیر دی، دا ننګه پیر دی، دا ډنګري پیر دی، دا د ده دا وي نو دله به لږه کمه ورکړم. نه دا کیسې پیسې نشته. یو خو چې څومره لوی خلک وي چې په شریعت برابر وي نو زموږ دپاره لوی خلک دي. خو دغه لوی خلک هم خطا صرف د پیغمبر نه نشي کېدی. معصوم دا صرف پیغمبر وي، نور د بندګانو نه خطاګانې کېدی شي. د مسلمان به ښېګړو ته ګورې هره غلطي به یې نه راټینګې واړه واړه. فضال نو الله رب العزت وی که چرته دې کوم چا وي چې زه معبود یم نو دې خطا دی. همدکه شان دله به موږ جزا ورکو د جهنم. الله هم دې د جهنم نه وساتي. کذالک همدکه شان نجزي الظالمین موږ بدله ورکوو ظالمانو ته. نو الله وایي چې دغه فرشتو ته سزا ورکوو چې دې دغه خبره وکړي نو دې ظالمانو ته خو یې په طریقو لا ورکوو، دې له خو خامخا عذاب ورکوو. الله رب العزت دې موږ د عذاب نه وساتي.